دا د کرکټ لوبه چې کومه ده دا یو پالتو لوبه ده او عبثیاتو کې راځي چې یو عبث هسې ټیم ضایع کول دي او په دې باندې د خلکو ټیم خرابېږي او دومره ده چې د انسان یو قسم له څوک دی کې وار دی چې هر د ورزش کوم پې او زما پې چې کوم دی ورزش پې کوم نو دا په خپل ځای باندې خبره ده لیکن په دې باندې به انسان چې کوم دی عبادت نه قضا کوي په دې نن سبا باندې چې کوم په بین الاقوامي سطح باندې د ملکونو په سطح باندې کومې کرکټې کېږي او په دې باندې چې کوم دی خلک انعامونه علي دا یو قسم له شرط دی او دا منع دی البته افغانانو چې کوم کرکټ وګټو نو من کرکټ ته جایز نه و او ښه کار نه دی لیکن دومره ده چې د افغانانو په کرکټ ګټلو باندې موږ خوشحالیږو او داسې پې خوشحالیږو لکه څنګه چې مسلمانان په هغه سورت روم کې الله تعالی فرمایي چې مسلمانان خوشحالیږي د هغه خلکو چې کوم رومین جنګ وګټي نو مسلمانانو په دې باندې خوشحاله شي او رومین د مسلمانانو په جنګ ګټلو باندې خوشحالېدل او داسې ورسره چې کوم دی هغه چې کوم مشرکان خلک که د پاریس والا او که د مکې والا و هغې د یو بل فتح باندې خوشحالېدل نو افغانانو چې کوم دی په هر میدان کې افغانان ډېر تکړه خلک دي هر یو میدان کې چې کوم دی د کافرو ته هغه میدان نه پرېږدي هر میدان چې ګورئ نو افغانان پاک کې مخ په باندې دي که هغه د جهاد میدان دی که هغه د کرکټ میدان دی که هغه د نور یو د میړانې تاریخ دی نو په هر تاریخ کې چې کوم دی د افغانان وروڼه دا ماشاءالله تکړه دي او نن یې بیا چې کوم دی هغه کم کرکټ چې وګټو په دې باندې هم د مسلمانانو سینې یخې کړلې ځکه دا هم یو قسم له کافرانو د خپله میړانه ښودل دي او کافران ښکته ښکاره کول دي چې کفارو و طالبان او مجاهدین تاسو د جهاد په میدان کې چې کوم دی شاته پرېږدي او په تاسو غلبه حاصلوي نو موږ تاسو سره کرکټ میدان هم نه پرېږدو په دې کې هم تاسو باندې موږ غلبه شو حاصلولی مسلمانانو له په هر میدان کې د کفارو مقابله پکار ده لکه څنګه چې افغانان په هر یو میدان کې د کافرو مقابله کوي او هر یو میدان کافر ته نه پرېږدي هر میدان کې په کافرو باندې زړور وردي او غالب وردي یو خو زموږ د پاکستانیان دي چې دا خو ټوله غلامان دي نو دی په هر شي کې خپله غلامي کوي هر شي کې سر ښکته کوي او په هر شي کې سر ښکته کړی نه وي دی خوشحالېږي نه لیکن افغانانو خپل تاریخ هغه چې کوم دی دنیا ته وښودو چې هغه